خدای کنه دجال شته نه امام مهدي شته نه عیسی علیه السلام شته او خدای که شته ته دا تا ولې د خبرې سړي بچي رب تعالی 15000 کاله نه 10000 کاله ژوندګي تیر کړي 10000 کاله چې ته ژوند دی او دا هغې وړه په سترګو ولي د مسلمان دا د جذباتو خبرې نه دي زه بالکل په دلایلو در سره خبرې خو زه نن د دې میډیا په توسط سره دغه پکولي ته وایم کتا کې ذره بر غیرت راشه به د موضوعاتو موږ سره کې نه بحث وکړو یو دویم نمبر د منیر شاکر ذریت ته وایم چې په کم یو کې لږ غیرت وي بسم الله وغیرہ شي منیر شاکر په کوم ایمان باندې موږ سره خبره وکړي نو قرآن حکم چې حکم ته د احکاماتو نه منکر هغه ته پزول وي غب شپ ورته وي بکواس ورته وي نعوذ بالله نو څنګه به قرآن عمل کیږي الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 22 جون 2025 دی د 2-3 ورځې نه په د میډیا باندې یو کلیپ چلیږي او ډیر ملګری ما ته هم را لیږي د حضرت عیسی علیه السلام د نزول د رفع او نزول چې عیسی علیه السلام الله ژوند اسمانونو ته اوچت کړی دی او دوباره به د قیامت نه مخکې دنیا ته راځي نزول به کیږي کوم چې مسلمانانو اجماعي عقیده ده دغه سره مهدي صاحب په حواله سره حضرت مهدي صاحب دغه سره دجال په واره کې چې د مسلمانانو په اسلامي بنیادی عقایدو کې داخل دي د منیر شاکر منکر حدیث چې کوم نسل تیار کړی دی باغی کې یو بکواسی مردار شکل والا غره پاسېدل چې په وخت په مختلفو دینی اسلامي بنیادی عقایدو پسې هغه صرف انکار نه کوي بلکې هغه پسې ټوغي کوي استهزاء پسې کوي په دغه سلسله کې دغه یو کلیپ په بل ورځ راغلی او چې هغه دا ټوله ډرامه ده د هیڅ حقیقت نه لري دا خلک د قرآن او حدیث نه چې کوم ثابت شوه بنیادی عقاید دي د امت اجماعي هغه پسې وخت په وخت باندې ټوغي کوي او د خلکو ذهنونو ته اشکالات ورچي او دا د منیر شاکر حالت او هغه چې کوم نسل تیار کړی دی یو څو جاهلان دغوی حالت دی د اختر نه مخکې تاسو وکړه چې یو زوی راپاسې د قربانۍ په حوالې سره بکواس وکړو دا بل یو بکواسي دی د بل د پاره خو عقیده خو اداره چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه مني د قرآن نه ثابت شوه قاعده هم نه مني لیکن خپل په خوبونو باندې بیا بنیاد کیږي د دې او خبيث تاسو خبرې واورېدلې وي چې منیر شاکر صاحب ما ته خپل ویلو چې ما دا خوب کتل دی دغه خوب د اوګد خوب وایو دا غیر وجه نه ما د حدیثو انکار شروع کړو نعوذ بالله د قرآن سنت نه ثابت شوه سیس په خوب باندې بیا دی منسوخ کړي بهرحال زه راځم د دې کلیپ ته د په خپل کلیپ کې وایي حضرت عیسی علیه السلام او د مهدي صاحب راتګ یا د دجال ظهور وای دا ټول چې دی دا ډرامه ده نعوذ بالله ګوره په اسلامي عقیده مسلمانانو اجماعي او اتفاقی عقیده ده زه په دغه باندې راځم ان شاء الله 3 کلیپ کې په مختصر تفصیل راشي نن کلیپ کې زه حضرت عیسی علیه السلام په حواله سره تفصیل کوم روان دویم کلیپ به زما د مهدي صاحب په حواله سره او دریم کلیپ به زما د دجال په حواله سره اولنی کلیپ زمانن د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د عیسی علیه السلام زموږ مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام یهودو دغه قتل منسوبه جوړه کړي او الله هغه په منسوبه کې ناکام کړو عیسی علیه السلام الله ژوندې اسمانونو ته اوچت کو وسغه په اسمانونو کې ژوندې په دنیوي ظاهري حیات سره موجود دی او د قیامت نه مخکې باغ دنیا ته دوباره نزول کیږي راځي به دا بر قیامت لوی علامه او بیا په خپل طبي مرګ سره هغه وفات کیږي د دنیا نه به تشریف وړي دا 1400 کاله د مسلمانانو اجماعي عقیده ده په دې باندې چې کتابونه نه خیم د دلایلو نه مخکې صرف 2-3 نمونه تاسو ته خایم دا د امام سیوطی رحم الله الحاوی ده سبب 562 ده دا مستقل باب قایمه د عیسی علیه السلام په حیات پر رفع او نزول باندې بیا په خلل کې لیکي و ان قد علیه الاجماع او په دې باندې اجماع منعقد شوی ده در مسلمانانو اجماعي عقیده ده ام دغه خبره شرع اخیر سفارینی جلدو صفحه نمبر 90 کې ده اما الاجماع فقد اجمعت الامه على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعه د عیسی علیه السلام د نزول په باره کې په دې باندې امت اجماع د پدې کې هیڅ خلاف نه کړی د مسلمانانو و انما انکر ذلك الفلاسفه والملاحده ادین فلاسفه او ملحدین کم چې دهریان دي هغه انکار کړی دی مما لا یتد بخلاف هغه خلاف لایسه اعتبار نشته ام دغه خبره بحر المحیط کې جلدو صفحه نمبر 473 کې موجود حیات المسیح بجسمه الى اليوم ونزوله من السماء بجسمه العنصري مما اجمع عليه الامه وتواترت به الاحاديث دا هغه قاعدونه چې په دې باندې امت اجماع کړي او متواتر احادیث هم پیراغلي دي ام دغه خبره تفسیر جامع البیان انی متوفیک و رافع کردغه آیات دلان دی لیکي
صفحه نمبر 245 کې د عقیده بیانې بیا ویلي تواتر الاخبار یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې متواتر احادیث راغلي دي چې دغه منکر کافر بهرحال په دې باندې کې زه حواله پیش کوم خبره به وګد شي دا دوه درې حواله مې پیش لې او ردی منکر ته تمام امت علماء کافر لګل دي تاسو دا ګورئ زبر دې دور دی وسو علماء تاسو ته پیش کوم مخکې ما تاسو ته حواله پیش لې فتاوا فریدیه د دې جیل نمبر دی اول صفحه نمبر دی 129 रफ़ा ईसा इला समा का मुनकर काफिर है जो शख्स ये कहता हो कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके अब दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे लदे से हुक्म दे अल जब ये शख्स मुर्तद और काफिर है दा सड़े मुर्तद दे इस्लाम न वतले दे दा काफिर शवे दे मुसलमान न दे काफिर दे अमदका मुफ्ती आज़मी पाकिस्तान मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी से रहमहुल्लाह हसन फतवा मशहूर फतवा जिल 1 सफ़ा नंबर 47 की लिखी दगा सिकस बारे की ईसा अलैहिस्सलाम हयात और दरफ नज़ुल ने इनकार की सोई हुई जब तक ये लोग तोबो इस्तिग़फ़ार करके तजदीद ईमान न करे तरसो पूरी चर दगे अक़ीदे वाला कस तोबो इस्तिग़फ़ार और तजदीद ईमान होने की उनके साथ ऐसा मुआमला किया जाए जैसा कि कादियानी व दीगर मुर्तद्दीन के साथ किया जाए संग जरा कादियानी मुर्तद्दीन उस तरह उसके तफसील ये है कि उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक और कारोबार वगैरह नाजायज़ है बर पदी बंदी उगद खबर द गुज़रा सम दलाइल पदी बंदी द कुरान मजीद गण आयतुना او احادیث متواتر او اجماع د امت موجود ده دا مسله د عیسی صلی الله علیه وسلم د حیات او د رفع او نزول دا قیده د قران د نصوص او د احادیث متواتر او نه د منکر چې کافری او دا اجماع د امت د ثابت د اجماع سو حواله ما تاسو ته پیش ادینه پستا سوره چې یو سو آیاتونه تاسو ته وایم اول نمبر سوره النساء آیت نمبر 157 کې الله رب ذوالجلال فرمایي دی يهودو د عیسی علیه السلام د قتل منسوبه جوړه کړی الله دیو ناکام کړ عیسی علیه السلام محفوظ دیو اسمانونو ته اوچت کو الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما قتلوا دیو نه د قتل کړي عیسی علیه السلام لرا یقینی خبره ده بر رفعه الله الی چې دیو نه د قتل کړي بیس شو بلکې اوچت کړي د اغل الله تعالی خپل ځان ته اوس ګوره دا آیات د عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت دو او دوباره دراتک په دې باندې صریح دی د یهودو دا و چیرې عیسی علیه السلام مون قتل کړي دلته کې غوی نو قتل کړي قران مجید د دې خباستونو جشماري نو دا نه فرمایي چیرا وقتلهم المسيح یره د دې دا جرم د دې عیسی علیه السلام قتل کول نه وی فرمل وقولهم انا قتلنا المسيح د دې دا قول چې مونږ عیسی علیه السلام قتل کړی د دې په خباستونو کې یعنی دا د دې صرف داوه د قران مجید دلته رد کړه دویم آیات سوره النساء آیت نمبر 159 کې راځي وان من اهل الكتاب او نشتره د اهل کتابو یعنی د اهل کتابو چې څومره ډلې دي الا ليؤمنن به قبل موته مگر دیو به خامخا ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې مخکې راغله مرنه ګوره یعنی آینده زمانه کې چې به څومره اهل کتاب موجود دي هغوی به څومره ډلې موجود دي دا ټول به په عیسی علیه السلام باندې د عیسی علیه السلام د دنیوي ظاهري حیات نه پس چې کوم مر راځي د هغه مر نه پس مخکې یو باغ باندې ایمان راوړي نو دینم په صراحت سره معلومه چې عیسی علیه السلام نه دی وفات شوی هغه ژوندی دی الله اسمانونو ته ژوندی اوچت کړی قیامت نه مخکې بنازلېږي او په خپل طبیعي مرګ باندې به وفات کیږي او د دې آیات دغه تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو نم نقل لې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي وی فرمایل نبی علیہ السلام الله ژوندې اسمانونو ته عیسی علیہ السلام اوچت کړی دلته موجود دی قیامت مخکې برازي به فرمایل وان شئتم فقرؤوا وان من اهل الكتاب الا ليؤمنون که تاسو قران کې د عقیده لوستل غواړئ نو د آیات ولولئ او دغه تمام مفسرین هم نقل لي دریم نمبر سوره آل عمران آیت نمبر 46 کې راځي ويكلم الناس في المهدي عیسی علیه السلام چې الله کل احسانات خپل ور یادې هغه دا احسان مې کړو دا یو دا ويكلم الناس في المهدي عیسی علیه السلام به خبرې کوي په زنګو کې ما شمال کې چې عام خلک خبرې نشي کولای لکه په سورې مریم کې دا ذکر دی هغه ویل زه د الله بنده یم اتانی الکتاب وجعلنی نبیه ماته کتاب را کړی زه نبی ګر تفصیلا نلته موجود دی په ماشومان کې چې کله ماشومان خبرې نشي کولای هغه وخت کې کړي و او دویم نمبر په کهولت یعنی بوډاوالی کې خبرې کول وکاله نو په بوډاوالی کې خبرې کوي ګوره یو خبره خو واقع شوی دی چې ماشومانو کې خبرې کړي دي چې ماشومان دي کې خبرې نشي کولای دویمه خبره چې په بوډاوالی کې به خبرې کې هغه به آینده چې رسمانونه دغه نزول وشي نو هغه به کیږي اوس که څوک د قران مجید د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار کوي چې هغه وفات شوی دی بیا به قران مجید د آیت تکذیب کوي هغه نعوذ بالله ځکه قران مجید آیت غلط نشي کېدی او دویم نمبر
د عیسی علیه صلوات والسلام د ماشوموالي خبرې د خرق عادت و د عام عادت نه خلاف یا ماشومان نشي کولای. عیسی علیه صلوات والسلام کړي الله په ځکه احسان وريات کوړه. دغه سیره کوهلت بوډاواله عام بوډاواله نه چې عام خلک به خبرې کوي، دسه بوډاواله چې عام خلک باغی کې صحیح خبرې نشي کولای بوډاواله کې عیسی علیه صلوات والسلام په باغی کې خبرې کوي. نو دین معلومه شو چې عیسی علیه السلام ژوند دی، دنیا ته به دوباره نزول کیږي، هغه به عمر تیری بوډاواله به پیراځي، د الله دا قول د برشتیا کیږي، بیا به عیسی علیه السلام دنیا نه تشریف وړي. سلورم آیت سورہ مائده آیت نمبر 110 کې راځي الله عیسی علیه السلام تخپل احسانونه بوریادي ورته وید کففت بنی اسرائیل عنک، کله چې ما منع کړیو بنی اسرائیل ستانه ته ما د هغوی نه بچ کړی وي، بنی اسرائیل ما ستانه منع کړیو ته ما د هغوی نه بچ کړی وي، هغه ما تا ته د رسېدو تم نه وپرېښي، دوی ستا د قتل کولو سوچ کوو، ما تر هغوی نه منع کړي، داسې ته مې ته اوچت کړلی اسمانونو ته چې دوی تا ته د رسېدی نشي. نو دا هم د عیسی علیه صلوات والسلام په حیات باندې صریح دی. 5 نمبر دلیل قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 55 هغې کې الله رب الجلال فرمایي د عیسی علیه صلوات والسلام چې کله د یهود پسې راورسېدل او دی قتل کوو، د پیغمبر رابطه خو د الله سره عیسی علیه السلام یو کمره کې دی راورسېدل، د عیسی علیه السلام د قتل منصوبې جوړول، عیسی علیه السلام الله ته رجوع کړل، الله د خلکو ما قتل کوي شهید کوي مې راورسېدل، الله ورته تسلي ورکړه، قال الله یا عیسی، کله چې وفرمایل الله تعالی ای عیسی انی متوفیک دیو ته نشي وجلی، زه به تا ته مرګ در کوم، ته په خپل طبي مرګ باندې دنیا نه ځې، دیو ته نشي وجلی. عیسی علیه السلام الله تب او طبي مرګ راکې خو دیو زما په مرګ پسې دروازې ته رسېدلی دي، صورت به سي الله ورته ورنه ورافع وکي لیه زبد خپل ځان ته اوچت کما دیونه بس تازه اوچت کما ومطهرک من الذين كفروا او پاک ودی کوم دا کسان چې کافران. ګور په دې آیاتو کې ورافع وکي الیه تمام مفسرینو اتفاق د اجماع د سوال الله وکاله چې د رب جسمانی مراد د عیسی علیه السلام روح او جسد الله رب الجلال اسمانونو ته اوچت کړل. او ابن عباس رضی الله عنه چې قرآن مفسر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن زده کړی غوي مومیتک عند انقضاء اجلک، زبتا ته مر در کوم په وخت دا پوره کېدو د اجل ستا ورافع کلان اوس به خپل ځان ته اوچت کما، چون کې دغه سی واقعه راغلی و د دې وجنه آیات کې تقدیم تاخير دی، او چون کې او د مطلق جمع لپاره راځي په دې کې ترتیب ملحوظ نه وي، د دې وجنه ابن عباس رضی الله عنه د په امت په اجماع سره د آیات هم دغه مطلب دی. 6 نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 54 ومکروا ومکر الله، دیو راغلی پټ تدبیر کړو د عیسی علیه السلام د قتل، الله د دیو تدبیر ناکام، ومکروا دیو پټ تدبیر وکړو د عیسی علیه السلام د قتل. تمام مفسرین صحابه کرام فرمای هغه تدبیر د دیو د عیسی علیه السلام د قتل ومکر الله، او خو پټ تدبیر وکړو الله تعالی د دیو هغه تدبیر ناکام کو، عیسی علیه السلام الله اسمانونو ته اوچت کو، والله خیر الماکرین، الله بهترین تدبیر کوونکی دی. د عیسی علیه السلام دیو را ورسېدل، د عیسی علیه السلام حواری یهودا هغه ورواړو د عیسی علیه السلام د نیو د پاره، الله د عیسی علیه السلام شکل و صورت په د باندې ورواچو، عیسی علیه السلام اسمانونو ته اوچت کو، دی پاغه شکل و صورت کو، دی وراله د خپل ملګری قتل کو، د یهود د خپل ملګری دیو قتل کو، بیا وروسته دیوم په شک شو یاره کوم عیسی علیه السلام موجل زمون ملګری شو او که خپل ملګری موجل عیسی علیه السلام شو، نو دیو په هغه شک شوبه کې تر اوسه پورې پراته دي. دغه سي 1 نمبر قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 61 کې الله فرمایي وانه او بشک عیسی علیه السلام لعلم للساعه، دا علامه ده لوی نخد د قیامت، فلا تمترون به، پس ته شک مکو دغه په دوباره نزول کې دغه پر فک هغه الله اسمان ته ژوند دی شت کړل دی. ګوره د قیامت د عیسی علیه السلام دوباره نزول دنیا ته د قیامت د لوی علاماتونه ده. دا یو څو آیاتونه شو، په دې باب کې ګڼ آیاتونه راغلي دي، او زه په دې څو باندې اکتفا کوم. احادیث هم په دې باب کې متواتر راغلي دي، مخکې ما حواله پیش کړې متواترات منکر کافر، خو یو څو حدیث تاسو رځین د بار پیش کوم. دا مشکات شریف صفحه نمبر 480 دا د مسلم شریف په حواله سره مشکات صفحه نمبر 480 کې نقل کړي ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی نبی اسم ينزل عیسی ابن مریم الى الارض، عیسی علیه السلام الله ژوند اسمانونو ته اوچت کړل، زمکه ته راکوزیږي، نزول به کیږي، بیا به واده کوي، اولاد به کیږي، ویم کو 45 سنه، بیا به 45 سال هغه ژوند تیری، ثم يموت، بیا به هغه په خپل طبيعي مرګ باندې مري او بیا به زما خواته دفن کیږي. دغه رنګي 2 نمبر حدیث پیش کوم، دلیل نمبر 10 دا مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 87 دا پدې کې چې د په صحت باندې اجماع ده. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، نبی رسول الله اوریدلی وګړه حدیث ته بیا نبی سم فینزل عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام منازلی کی نزول وکیږي، دنیا ته برازي،
د چې راشي جمع به تیارې فیقول امیرهم تعال مهدي صاحب ورته چې تراشه مونږ مونږ صلی لنا مونږ له مونږ کا به نه ستاسو نه بعضې به بعضو باندې امیران دي د امت د اکرام د وجې نه الله رب ذوالجلال دیو ته دا اکرام ورکړی چې پیغمبر به ودرېږي په مهدي صاحب پسې به مونځ وکړي دغه رنګې په 87 نمبر صفحه باندې دویم حدیث نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی والله لینزلن ابن مریم قسم په الله نبی سم قسم خوري چې عیسی علیه السلام بنازلیږي دنیا ته برازي حاکم به عادل به یوګد حدیث ته او دا خبيسان سوی وای دا ډراما ده ته قران ایتونو حدیث ته دا ډراما وای دغه رنګ بل حدیث تاسو ته پیش کوم دا ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 246 کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده نبی علیہ السلام ان ابي هريره عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ليس بيني وبينه یعنی نشتر زما او د هغه یعنی عیسی علیه السلام مسکین نبی وانه نازل او بشک هغه پس مونږ کې موجود دی نازلیږي بزما کې تبرازي فیدا رایتمو کله چې تاسو هغه وګورئ فعرفوا تاسو هغه پیژنئ عیسی علیه السلام تاسو پیژنئ ام دغه رنګ حدیث ابو داود جلد 2 صفحه نمبر 246 کې بل موجود دی نبی علیہ السلام پر ټول نزه زیات عیسی علیہ السلام ته نږدې یم لانه لم يكن بيني وبينه نبي ځکه زما هغه په منځ کې نبی نشته او خامخا باغه نازلیږي تاسو هغه وګورئ نو پیژنئ دغه رنګ یو بل حدیث دی تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 3 صفحه نمبر 83 کې دا حدیث موجود دی نبی علیہ السلام چې عیسایانو سره مناظره وا نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت تاسو به دې نه پوهیږئ زموږ رب ژوندی دی هغه نه مري وان عیسی یأتی علیه الفنا او بشک عیسی علیه السلام په هغه باندې به فنا راځي مرګ به په هغه راځي ګوره یأتی صیغه د مضارع ده که چېرته عیسی علیه السلام وفات شوی بیا به ویل چې اتا په هغه باندې خو فنا راغلی د مرګ راغلی دی نه یأتی په هغه باندې به آینده مرګ راځي نو دا ټول دلایل د دې خبرې دي چې عیسی علیه السلام الله ژوندی اسمانونو ته اوچت کړی دی او د من مخکې به د هغه نزول کیږي بهرحال ما مخکې وویله چې د دې منکر چې دی هغه کافر دی حواله جات مې پېښلو در ټول د امت د اجماع خبره ده تاسو به ذهن کې وي دا د خبيث نسل دی چې نوم د قران اخلي انکار د قران نه کوي تاسو د سو آیتونه وکتله او عجیبه خبره ده و یره مون په قران باندې عمل کو دا د مونږ شاکر چې کوم دوه درې کسان دي زیات خودي ابن الحمدلله نو ټول پلس 15 کسان ټول جاهل طبقه ده دیو یو طرف ته په قران باندې عمل پکار دی بل طرف ته قران نه انکار کوي ګوره په قران بسنګ عمل کوي قران وای اقیم الصلاه زه به تاسو مونږ قائم کړئ وای مونږ ضروري نه دی او بیا مو په قران عمل پکار قران وای فصلی لربک وانحر قربانی وکا او قربانی نه انکار وکړه تاسو مخکې ورځ وکتل قران د تقدیر زه په ځای باندې ذکر کوي دی تقدیر د مجوس جوړه شوی عقیده ده قران وی احادیث حجت دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله اطیعوا الله واطیعوا الرسول دی د حدیث ور انکار کوي دا مجوس جوړ کړی دی نعوذ بالله قران د معراج ذکر کوي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دی د معراج نه انکار کوي هغه تر مجوس عقیده وی قران وی ان الحسنات یذهبن السیئات بعضی غټی نه کوي واړه ګناهونه ختمي هغه خوري دی وی نه دا ټول غب شپ دی قران وی حج فرض دی دی وی نه دا خو عبادت نه دا خو وست خلکو دا خو بین الاقوامی کانفرنس به کېدو حکمرانان براتله قران مجید وای روزه پرز ده او تاسو د مولانا شاکر هغه کلیپ مونږ پېښ کړو چې په روزه کې د پکور کې کسان کار کوي هغه روزه نه دی دی ول خپل کور کې خوراک چي مې تیارې هغه ول راوړي قران مجید وای موسیقي حرام ده منیر شاکر د خپل جو چې واده په کور کې سټیج ولګو ډمانه راوستله د قصې کول بلکې موسیقي ته منیر شاکر جایز ویل ده سره د ګروپ ورته جایز وای قران مجید وی په نبی اسلام درود شریف وای یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما دیو دا غیر منکر دی قران مجید وی ذکر کوي ذکر الله ذکرن کثیر دیو د پزول کار وای قران مجید وی یوزک د باطن تزکیه ذکر کوي یوزک کی نبی صلی الله علیه وسلم په فرایض کې یو دا دیو د ته متبادل دین وی قران خبره کوي دیو انکار کوي قران حکم کوي دیو انکار کوي بیا موي په قران عمل پکار دی اق قران پوجنه د حدیثونو نو قران حکم سي کې حکم تی د احکاماتو منکر هغه ته پزول وی غب شپ پورته بکواس ورته نعوذ بالله نو څنګه په قران عمل کیږي نو در دې خلکو غب شپ دی چې خلک باغی باندې دوکه کوي او دا سړی دا قوسي مخکې بدیو باندې ما فتوی راوغتل چې د مسلمانانو نه دي کافر دي زدت وم چې دته دا سوک ناشتي دا په کم خبيث دا په منبر لګیاره او په بنیادی قاعده تر ډرامو پتن نه دي خلکو نه دا روغ څنګه پاتې شوی مسلمانان دی به غیرتي حد ته ورسېدل بهرحال او زه ته په اخر کې چیلنج امر کوم بسم الله وکا د مونږ شاکر ټول ذریات
مخکې خو مونږ لغه دنیا نه لاړو بس دا بکواسات بند شو مونږ نه موضوع پرې خودله خو زه نن د دې میډیا په توسط سره دغه پکولي ته وایم په د سخته ګرمۍ کې چې دا پکول هم په سر کړی کتا کې ذره بر غیرت راشه به دا موضوعاتو مونږ سره کېنه بحث وکړي یو دویم نمبر د منیر شاکر ذریت ته وایم چې که په کم یو کې لږ غیرت وي بسم الله وکړه راشي منیر شاکر په کو ایمان باندې موږ سره خبره وکړي داغه د ملګرو په ایمان باندې زموږ سره خبره وکړي یقین وکړه خلک د مسلمانانو عقاید تباہ کولو پسې ورپسې دي د مسلمانانو ذهنونه بربادولو کوشش کوي الله دا فتنه ان شاء الله ختم را جراثیم پاتې لري الله بدام ان شاء الله العزیز ختم کی خبر المسلمانانو ته چې د فتنې نه محفوظ ځان وساتي دا خلک مرتدین دي د اسلام نه خارج دي اسلام سره هیڅ تعلق د خلکو نشته او دویم نمبر ان شاء الله ولې کوم بکواسات د دې ورځې وخت په وخت د غیرت بونګه کو څنګه چې مخکې منیر شاکر کړو الله رب ذوالجلال دې مسلمانانو د عقایدو حفاظت فرمای ردی فتنو دی الله رب ذوالجلال دی مسلمانان دیونه محفوظ کی او زه حکومت ته مطالبه کوم اخره کې چې ګوره د مسلمانانو بنیادی عقاید ته په منبر باندې کلی عام په میډیا باندې یو سړی دغه بکواس ډرامه وای کم از کم چې ردی خلاف اکشن واخلي او دغه فتنې ته لګام مرواچ او ان شاء الله د زمونږ ورنه کلیپ شو رستنی دوه کلیپونه به سورج باد راشي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ